په پاکستان تحریک انصاف کې چې شکوک و شبهات پیدا کی زم په منځ کې دراړه پیدا کی نه اتفاقی پیدا کی چونکې په دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف د پاکستان د ټول غټه جمهوریت پارټي ده نو ښکاره خبره ده چې څومره مبادی ډیریږي تعداد ډیریږي هغه عمره د اختلاف امکانات هم ډیریږي او دا خو د جمهوریت حسن دی چې مونږه اختلاف رائے ساتو ورسره اختلاف نه ساتو اختلاف رائے ساتو او کم ځای چې امریت ته په کوم پارټو کې چې خاندانی سیاست ته نو هلته اختلاف رائے نشي ساتلی لکه زه تا د جمهوري اقدارو خبره کوم په تحریک انصاف کې کله د ټیکټ لپاره داخلي 15 کسان داخله کوي په بل یو پارټي کې ته ماته د جمهوریت نشي کولی نو ملګرو دا خبره غلطي دي نو منځ کې اختلاف رائے وي اختلاف نشته بل ملګرو دلته کې نگران حکومت کار دی چې دلته کې حالات جوړ کی چې الیکشن وکړي الیکشن فیسیلیټیټ کی او بیا د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه حالات او انتظامیه په خپل اختیار کې والی خو دلته چې مونږه د موجوده انتظامیه ته ګورو نو د پی ډی ایم د حکومت یو تسلسل زما په خیال کې را روان دی حق غیر جمهوری رویه ده حق ریاستی هتکنډي استعمالیږي په جبر په ظلم په دوکو شوکو باندې د پاکستان تحریک انصاف ورکران مشران شو کولو کوشش کیږي او داسې موږ تفصیل کې نه ځو ډېرو خلکو رابطې کړي دي ملګرو یو خبره دا انتظامیه د پی ډی ایم د ادارې ووري چې موږ د تحریک انصاف ورکران یو موږ د عمران خان سپایان یو زموږ میشن دا دی چې دلته د امني دلته د ترقي دلته د عدل و انصاف وي دلته د تعلیم وي دلته د صحت سہولیات وي دلته د برابري او د دې لپاره دا جدوجہد زموږ د هر پاکستاني د هر مرګري د حق ته چې د هغې لپاره بل ملګرو زه د افسوس خبره دا ده چې یو پارټي یو نوی یو خوار غریب غونتې بیمار غونتې ډکې کرلی کېږي او هغې د دوی کله سر یې چې کله ورته اوبه اچي او کله ولا ډیراني سره راوړي دغه بیمار بوټی دی دا به ترقي نه کوي ولې چې د عوامو اعتماد په دغه بیمار بوټي باندې نشته دی هغه د خپل قایدینو د خپلې پارټۍ سره د خپل محسن سره غداری کړې ده دغه پارټي به انشاءالله هیڅ چېرې نه کامیابیږي چا چې عمران خان سره غداری کړې ده هغه به بالکل خوار یو ذلیله به یې کښېږي